على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. زما عزت مندو اوریدونکو، د الله رب العزت د نعمتونو شکریا چې موږ او تاسو څومره ادا کوو، کوشش وکړو خو ادا کولی نشو. هغه نعمتونه زه تاسو ته نه شمارم، صرف یو نعمت درته ذکر کوم چې الحمدلله ستاسو په دې کلي کې په دې علاقه کې تاسو ته الله رب العزت علما درکړي دي، او بیا یې هغه علما درکړي دي چې هغه تاسو ته د الله رب العزت کتاب په لاس کې درکوي، او ستاسو بچو اهل و عیال ته د الله رب العزت کتاب په لاس کې درکوي. د دې نعمت شکر ادا کو، د دې قدر وکړو، ورنه الله رب العزت په داسې وخت به راولي چې دا علما به نه او د کومو بچو تربیت چې دا علما زموږ او ستاسو دپاره کوي، هغه بچو په تربیت پسې او بیا موږ او تاسو وړاندې یو. او ارمان به کوو چې کاش داسې څوک وی، یو عالم وی چې زما د بچي داسې تربیت کړی وی چې زما قدر یې پېژندلی وی، زما چې کومسې د ورور قدر یې پېژندلی وی، زما د پلار قدر یې پېژندلی وی. حضراتو دا قدر چې معلومیږي، دا قدر هغه قدر چې بل چاله حاصلیږي نو هغه په دې مدارسو کې حاصلیږي، او هغه چاته حاصلیږي چا د مدارس سره تعلقه پیدا کړې وي. دې وجې نه څومره تاریخ کتابونه موږ او تاسو ګورو که نه، او د دې مشرانو تاریخ ګورو، د قدر مثلا د هغوی د علماو څومره قدر کړی دی، د خپل مور او پلار یې څومره قدر کړی دی، د هغې څه ثمره هغوی ته میلاو شوې ده. مثلا زه تاسو د هغې نه یو واقع ذکر کوم هسې په دې صحابو کې ټول صحابه دي، جلیل القدر صحابه دي. یو صحابي دی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه، هسې په دې پسې چې څوک د چا قدر وکړي د هغې څه ثمره به میلاویږي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی په صحابو کې دی، او هغه صحابي دی چې د حضر ملګری هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم و، د سفر ملګری هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم و. د دې وجې نه د مانځه طریقې چې څومره دي اکثر روایت د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل دی، ځکه د حضر او سفر په هر ټایم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره و. د ده متعلق راځي و یو ځل هسې په دې پسې چې د مور او پلار قدر چا کړی دی څنګه ورته میلاو شوې. دا وایي یو ځل ما ته زما مور وویلو چې بچیه ما له اوبه راوړه، وایي زه لاړم خپلې مور له مې اوبه راواغېستلې چې رالمه، وایي زما مور ایسته وده شوې وه، وایي زما سره غم پیدا شو که دا مور را پاڅومه خوب یې خرابېږي، او اوبه چې کوم څه تږې شوې ده څه طریقه کول غواړي. په دې زړه کې مې دا کرل ریبل کول چې را ایښولی خو نه شمه، ځکه چې خوب یې خرابېږي او مور ده، د مور خوب څوک خرابوي یاره، چې په خوب باندې څه وي اوده وي، دا به څنګه زه خرابوم. خو بیا یې په ذهن کې دا وه چې یاره که ځمتې ځکه شپه ده نو د شپې په څه حصه کې به زما دا مور راپاڅېږي او اوبه به غواړي، نو اخوا دې خو به ګوري چې ما له بچي اوبه راوړي دي که نه دې راوړي. وایي به دې کرل ریبلو کې ومه، وایي هم فیصله وکړه چې یاره بس د دې مور دې سر ته به ولاړې او زما سر به چې کومه سې هغه جام راسئ، هغه لوښې به راسئ، کوم لوښي کې چې هغې له اوبه راوړې وي. نو چې کله هغه لوښی چې کومه سې ده په لاس کې نیولی دی، لوښی یې په لاس کې نیولی دی، د ماښام نه یعنې غالدې اوده شوې ده د ماخوستن ټیم نه،
او دقه لوښې په لاس کې ورسره د دې انتظار کوي چې زما د مور به اوس راپاڅېږي اوس به راویښه شي نو زه به له ډاریک اوبه ورکړم چې ابۍ دا اوبه واله وایي په دې کرل تر دې پورې چې سحر شو را باندې چې کله سحر شو وایي چې کله خپلې مورې هغه سترګې وغړولې چې مخې ته ګوري بچی ورته لاس په نامه ولاړ دی او په هغه جام کې اوبه ورسدي په کم جام کې چې بیګا ورته اوبه راوړې وي نو هسې تاسو ووایئ چې د عبدالله ابن مسعود سره څه خبرې غم و د مور قدر ورسو د چا قدر ورسو د مور قدر ورسو او دا یې نه محسوس هغه کوله برداشت کوله چې ګنې زما مور دې د شپې راپاڅېږي او داسې داسې وګوري چې یاره چې کوم سرې څه اوبه چې کوم نشتي او که نشته دي ما له بچي اوبه راوړي دي که نه دي راوړي نن چې موږ او تاسو د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی نوم ډېر په عزت باندې اخلو نو دا ګورې حضراتو د چا قربانیانې وي نبی علیه صلات وسلام په دې باندې محنت کړی و د خپل مور او پلار قدر یې ورته ښودلی و هغه قدر ثمره دا شوله چې د ماښام نه ماخوستن نه چې کومې جام نیولې تر دې پورې چې سحر شو په هغې باندې حضراتو په دې باندې دا میلاویږي دا د څه په دې مدارسو کې دا میلاویږي مدارس ته خپل بچی راوله دیو ته به چې کوم نه قسمه قسم درسي نو یو ورځ په کې دا درسم وي چې بچیا ته د خپل مور او پلار قدر کوه او هسې دې قدر پسې خبره ته وکړمه زموږ او ستاسو معاشره ګوره ډېره الټه روان دی لکه مثلا دا واقع ما تاسو ذکر کړله که زموږ او ستاسو معاشره څه ده هغه دا بس د مور نه خدمت اخلو داسې خدمت اخلو لکه څنګه چې سړی د خپل غلام نه اخلي څنګه بچی به سکول ته تلی را به شي مور ته به وایي اته بی چې کومسې ته روټۍ ولې نه دی په وخت په وخت کړي پلانکې کار دی ولې نه دی کړی مال دی کپړې ولې نه دي اسري کړي حضرت سی بسی بدی باندې سوچو که دا قسم خبرې څوک کوي دا غلام ته خلک کوي نه خپله مور ورته داسې ښکاري دا ولې ځکه چې کومه د دین نه څه دي دا خلک ناواقف دي حضراتو نو سوال ته را کوم د مور او پلار څه وکړئ قدر وکړئ د مور او پلار قدر وکړئ د مور او پلار د قدر ځان سره اهتمام پیدا کړي او حضرات اوس که د چا سره د مور او پلار قدر وي د مور او پلار دعا ورسئ نو هغه مخ په ترقۍ باندې ځي خو چې مثلا د مور او پلار دعا نه وي نو ګورې د هغې مخې ته تګ چې کوم ډېر په ذلت سره وي هسې په دې پسې یوه واقع ته ذکر کومه یو کتاب مې کتو وړوکی کتاب هسې والدین کې د هغې قدر وکړئ د هغې متعلق یې لیکلي وه و یو کس هسې د بعضې شیخي چې کوم وي که نه دا هم د انسان دپاره چې کوم د تنزل سبب ګرځي و یو کس و ډېر دینداره کس و خو د هغه په کور کې موره وه او هغه مور یې ضعیفه وه د خدمت بل څوک نه صرف دغه بچی و وایي دا بچی مالداره و د خپلې مور ته وایي چې ابۍ ما باندې حج پره شوی دی که چېرته داسې وکړي چې ته ما له د حج اجازت راکړي زه د حج له لاړه شم وایي مور یې ورته ویل چې بچیا حج له خو به لاړ شي خو زما د خدمت څوک نشته دی سږ کال یې مه ځه او کال له به حج له لاړ شي ځه کال له به یې ځنې مړه شوی به ما نو حج له به لاړ شي هسې دې واقع ته ګورو لږ سوچ کوو ښه نو هغه وایي چې بل کال راغی جو بیا دې سړي زړه تخنېدو چې یاره چې کومې د حج موسم دی او څه وکړه مور ته بیا وایي چې ابۍ ما له څه راکړه اجازت راکړه چې زه حج له لاړ شم مور یې ورته بیا خبره وکړله چې بچیا زه اوس ضرورتمن یم زما د خدمت څوک نشته دی که ته راله حج له لاړ شي بیا به څه کېږي لحاظه بیا به لاړ شي زه کله مړه شوم بیا حج له لاړ شه په درېیم ځل بار بیا دا حالت رال کال تېر شو نو دا نیک سړی چې کوم دی ځان ته چې کومه نیک سړی وایي خپلې مور ته وایي وایي ابۍ تا له مرګ راځي یا به نه راځي زموږ نه د حج پاتې کړی دی موږ له حج له ولې نه ځو نو بهرحال هغه سړی حج له روان شو خو ګوره یاد وساتې د مور دعا ورسره نشته هسې لاړو ګوره څومره غټ کار پسې روان دی پیسې خرج کړلې د اهمې فریضې د ادا کولو په نیت باندې روان دی خو ګورو دومره ده چې د مور د دعا نه بغیر روان دی اوس ګورو چې حج ته رسي که نه په لاره کې مخې ته څه راځي دا وایي زه په لاره باندې روان وم حج په نیت باندې تلم پخوا سفرونه پیاده سفر یې وي نو په لاره کې ما پړاو وغورځو یو مسجد و هغه ته ننوتم خو چونکې نیک سړی و شیخ و نو هغه وایي چې کله ما جومات ته ننوتم نو خیال مې دا وکړو چې زه ارام به م وکړم خو زه دا شپه د عبادت پکې نور وکړه بس د شپې ودرېدم او د شپې لمونځ شروع کړو مانځه باندې ودرېدم نور هم نیک اعمال کوي خو ګورو چې مخکې کوم ځای ته رسي نو هغه وایي چې زه به د مانځه باندې ولاړ یم دا واقع دا سړی په خپل حالت ذکر کوي په دې کې به دې کلي کې غلا وشوله وایي غلا وشوله بس اعلان وشو چې هلکه غلا وشوله او ګوره یې منډه پسې وهئ وایي په دې کې دا غل ارامي چې دی وایي دا رامنډې کړو جومات ته راغی او په جومات کې زه به مانځه ولاړم چې کم شی د غلا پټ کړی دی نو هغې د دې سړي شاته کېښودو خو دا په مانځه باندې ولاړ ته پته نشته چې شاته څه پراته دي نو بهرحال په خپل هغه سامان راوړو د غلا
او دا کم کس چې په جومات کې مانځه باندې ولاړ دی د مور نه به اجازت چې راوتی د حج په نیت باندې اخې شاته کېښودو چې کله یې کېښودو نو بیا د سړی غاړې ته کېناستو چې کله غاړې ته کېناستو او دارنګې چې کومې دا منظر یې نی په دې کې دا حالات داسې راځي د خلک ګرځي تر دې پورې چې جومات ته راننوتل چې جومات کې ګوري کم غلا شوی دی یو سړی په مانځه باندې ولاړ دی نیک سړی دی او غلا سامان هلته پروت دی بس خلکو را منډې کړلې بس سړی ونیو سم یې وټکوو خو دغه کس و چې د مور د پلار نه د مور د دعا نه بغیر راوتی و سم یې ووهو بیا یې چې کومه سي هغه ټیم بادشاهي وخت چې و هغه ته خبره وړاندې کړله چې دقه شان یو نیک سړی دی په مانځه ولاړ و خو یې غرقلي د شپې غلاګانې کوي بیا چې کومه سي منځونه هم کوي په مانځه هم ودرېږي وایي هغه ورله سزا ورکوله لاس یې کټ کوو چې کله یې لاس کټ کوو نو وایي هغه له سزاګانې قسمه قسم منتخب کړلې یوه دا سزا یې ورکړه چې د خو غلا کوي لاس یې کټ کوي خو دویمه دا ده چې د نیکو خلکو هغه شیوه چې کوم دی هغه کوم طریقه چې ده د نیکانو چې کوم طرز عمل هغه څه کوي بدنامۍ نو په دغه باندې چې کومه سي دیمه سزا دا ورکړله ځکه ګیرې پرېښې ده او بیا غلاګانې کوي او دیم جومات ته نوځي په مانځه باندې څه کېږي ودرېږي نو بهرحال قاضي دا وویل چې لاس دې کټ کړي بیا د هغې نه وروستو په خر باندې سور کړي بازار کې څه کوي وګرځوئ دغه کس و چې د مور د دعا نه بغیر راوتی و بهرحال چې کله دې سړي دا سزا ورکوي نو دې سړي ورته یوه خبره وکړي چې قاضي صاحب لږه خبره مې اورې ویل او ووایي څه خبره کې ویل خبره دا ده چې داسې مه وایه چې سړی د نیکو خلکو هغه شیوه او دارنګې چې کوم څه هغه طریقه څه کوي بدنامه یو نه داسې ووایي چې یو سړی د مور د دعا نه بغیر راوځي دا خو به د حشر چې پردی غلا په هغه باندې راوړي د هغه نه به لاس کټ کېږي او هغه مخ تورېږي په بازار کې به خلک څه کوي ګرځئ او دا نه په چپلو باندې به خلکو داسې خلکو ته وایي داسې مه وایې چې غلا یې کړل او دا چلي که نه مسله دا وه زه د مور د دعا نه بغیر راوتیم ځکه دا مسلې مخې ته راغلې وایي هغه قاضي صاحب بیا څه کو پرېښودو ناسې دا په دې پسې کوله چې حضراتو د مور او پلار دعاګانې ځان سره کوي چې څومره د مور او پلار دعا وه جو مخې ته به لار څه وي اسانه به مخکې مې ملګرو تاسې خبره کوله که نه خپل منځ کې ملګري وو نو ما ورته چې دی ګور دا کم دغه چې تاسو اکسیډنټ وایي که نه په مخه تاسو اکسیډنټ کوئ خو الحمدلله ما چېرته نه دی کړی ولې ځکه د مور او پلار څه ده دعا ده هسې کله کله موږ تاسو مور او پلار له ورشو اوبه له ورکو مور له چې کومې څه چاپي شروع کړو نو هغه ډېر دغه ګډې بچیا وایي ته زما څه کې بېادبي کې دا ولې حالانکې دې مور ته دا بچي دا خدمت ولې بېادبي ښکاري ځکه حضراتو دا خبره الټه شوې ده په معاشره کې داسې چې مور به د بچي خدمت کوي که غټ دی که وړوکی دی نو چې بچی د مور خدمت شروع کړي نو مور ته دا ښکاري چې لکه دا بېادبي ده حالانکې هسې نه ده بچی به د مور او پلار څه کوي خدمت به کوي او د دې خدمت حضراتو په مور او پلار په خدمت کې خو د دنیا ترقي هم میلاویږي د علم هم ترقي لکه عبدالله بن مسعود شولو د نجات طریقه دغه هم د لکه مثلا دغه کس ته څه میلاو شولو د هغې په خلاف باندې چې کوم نقصان میلاو شو خو بله یوه خبره هم د ګورې حضراتو د مور او پلار د دعا په وجه باندې جنت هم میلاویږي یو کتاب مې کتو والدین کې قدر کیږي ډېر ښکلې واقع د پای کې ذکر کړي دي نو هغې کې یو واقع ذکر کړې وه بهرحال هر څنګه ده واقع ډېره ښکلې خوندوره ده هغه دا ده وایي د موسی علیه السلام یو ځل الله رب عزت ویل دې واقع ته لږ سوچ غوږ ورته کېدی موسی علیه السلام الله رب عزت ته ویلو چې الله چې په جنت کې زه د خلکو کې د ژوندو خلکو کې زما کم ملګری دی ما ته خو په دې دنیا کې لږ وښایه که نه چې کم از کم لږ ملاقات خو سره وکړم چې یار دا زما د جنت څه دی ملګری دی نو بهرحال چې دعا یې وکړله الله رب عزت ورته وښودو ورته ویل چې پلانکي کې ښار ته به لاړ شي او په هغې کې یو قصابي دی هغه قصابي ستا د جنت ملګری دی موسی علیه السلام ته وایي دا موسی علیه السلام وایي زما دا خیال شو چې یاره دې قصابي کې به کوم ښه صفات وي چې د هغه صفاتو په وجه باندې دا زما د جنت ملګری دی دې خبر ته هم سوچ دی وایي زه لاړم وایي د هغه قصابي څه زما چې کوم څه شپه راله او دا حالات مې د هغه څه کول معلومول موسی علیه السلام هغه چې کوم څه واقع ده وایي چې کله زه لاړم وایي د هغه سړي هغه طریقه او طرز او دارنګې چې کوم څه د زندګۍ د ګذران معلومات ما وکړله شپه مې ورسره وکړله وایي د هغې نه هېڅ هم نیک عمل نه و خو صرف یو عمل یې و ډېر د ترقۍ والا عمل و هغه دا وه چې ټوله ورځ به یې قصابیتوب وکړو غوښه به یې خرڅه کړله چې ماښام ټیمه کې به کور ته تلو 1 کیلو غوښه به یې ترې ځان څه ساتله ویل هغه کیلو غوښه به یې کور ته ویوړله په کور کې یوه بوډۍ مورې وه او ضعیفه مورې وه دومره ضعیفه وه
چې په خپله پاڅېدی کېناستی نه شوله روټۍ خوراک یې نه شو کولی دغې خدمت پې کوو نو وایي هغه چې کوم څه شوروا به کو دغه وکړل غوښه به یې ویوړله شوروا به یې په هغې کې وکړله بیا به یې روټۍ په هغه کې ماته کړله او هغه خپله موره مبارکه به یې راپاڅوله کې به یې نوله او که ستاسو خیر دا بوډاګان چې کومې دا نشي کېناستلی نو خلک ورته سې ټیک غونته کې ولګوي نو ټیک وایي به ورته ولګو د خپله مور به یې کېنوله بیا به د هغه سالن نه یوه نوڼۍ راغستله د خپلې مور مبارکې له یې په خوله کې ورکوله وایي دا طریقه به یې کوله او دا یې ټول عمر دا څه طرز عمل و طریقه یې وه چې کله به خوراک و ستاسو خیري د بوډاګانو سره ستاسو زندګي نه راغله ګورې ځان غټ نعمت دی د دې خدمت دی د الله رب العزت چاته وسپاري دا هم ګورې د خوشحالۍ خبره ده ښه بهرحال هغه وایي موسی علیه السلام وایي چې کله د سړي به هغه له روټۍ ورکوله نو بیا که ستاسو خیل دا بوډاګان دا روټۍ په خپله د خپلې خولې ته نشي وړلی او بیا په هغې باندې د هغې د اوښکو باندې بهیږي دا کپړې څښا کوي نو وایي دې سړي به کپړه راواغستله د خپل مور مبارک اوښکې به یې صفا کړله خوله به یې صفا کړله او د هغې نه وروستو چې کوم مخې ته چې کومه کپړې به یې څښا شوي هغه به ولم څه کړلې صفا کړلې او چې کله به یې مړه کړله چې بیا په قلاره څملوله او دارنګې چاپي به ول شروع کړله چې موسی علیه السلام وایي بس دې سره را روان شوم چې ما ته پته ولګه چې دې سړي ته جنت میلاویږي که نه دا هم د دې د مور قدر په وجه باندې میلاویږي ګوره د الله رب العزت په لسټ کې موسی علیه السلام ته وښودلی شو چې ګوره دا ستا د جنت ملګری دی د انبیا علیهم السلام څه د هغې څه راله ملګرتیا راله درجه راله د یو عنقود کې به تاسو کتلی دی وقضا ربک الله تعبدو د دې لاندې ډېر شي احادیث ذکر کړي دي په دې کې یو حدیث بل ذکر کړی څه ډېر بسې خبره ده که نه چې د والدینو قدر یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل مور شکایت وکړو او ورته وایي یا رسول الله زما مور د ډېره بد اخلاقه ده نبی علیه السلام هغې ته وایي چې ستا مور په هغه ټیم کې بد اخلاقه نه وه چې نه همیشتې ته په دې خپله ګېډه کې ګرځولی وې اوس بد اخلاقه شوله نو بیا څه وخت وشو بیا ورته یا رسول الله زما مور د ډېره بد اخلاقه ده نبی علیه السلام ورته بیا وایي چې په هغه زمانه کې ستا دا مور ډېر بد اخلاقه نه وه چې په کومه زمانه کې 2 کاله ده تاله د خپلې سینې پی درکړی دي اوس بد اخلاقه شوله بیا څه وخت تېر شو بیا راغی بیا ورته یا رسول الله زما مور د ډېره بد اخلاقه ده نبی علیه السلام ورته بیا وویل چې ستا مور په هغه ټیم کې بد اخلاقه نه وه چې کله به ته د شپې یخ شولې ستا مور به ستا سره یخه وه کله به چې کوم څه د شپې تا جړل ستا مور به ستا سره یخه ناسته وه اوس چې کوم نه بد اخلاقه شوله ستا بیماري دا به د مور بیماري به نن ستا مور څه شوله بد اخلاقه شوله نو هغه کس ډېر په غیرت باندې رسول الله صلی الله علیه یا رسول الله ما خو د هغې حق ادا کړی دی که نه نبی علیه السلام وایي څه حق دی ادا کړی دی وایي یا رسول الله ما په هغې باندې حج کړی دی څنګه دې پرې کړی دی وایي په خپله اوږه مې د پاسه ګرځولې ده او په حج کې مې دغه شان طوافونه او دارنګې چې کوم څه غونډ افعال د حج مې په دې خپله اوږه پرې کړي دي یعنې که د خپلو اوږو باندې مې خپله مورې کېنول نه او ګرځولې مې ده حق به وله پوره کړی دی نبی علیه السلام ورته مسکی شو او ورته وایي د مور حق نه پوره کېږي که ډېر هم یو سړی کوشش کوي که نه نو د مور حق نه پوره کېږي که یو سړی وایي زه په اوږه باندې ګرځم په دې پسې مې یو واقعه یو ځل کتلې وه په دې اوږه باندې ګرځولو باندې تقریبا عبدالله بن محمد رضی الله تعالی عنه ته یو کس راغی او ورته وایي چې زه د خپل مور او پلار په دې یو په یوه اوږه باندې کښېنم بل په بله اوږه باندې په دې ګرځوم یې ځمکې ته یې نه کوزوم زه به د دې مور او پلار حق پوره کړم که نه په اوږه باندې مې کېنولي دي ځمکې ته نه پرېږدم بس چې کومې په اوږه راسه دي بس چې کومې ګرځوم خو صرف دا چې د مور او پلار حق پوره شي که پوره به نه شي نه هغه ورته وایي چې نه د مور او پلار حق نه شي پوره کولی نه هغه وایي ولې زه خو په ماشوموالي کې په اوږه باندې ګرځولی یم زه اوس په اوږه باندې ګرځوم تکلیف کم برداشت کړی زما سره هغه تکلیف زه کوم اوس برداشت کوم هغه ورته وایي نه که نه ته چې کوم تکلیف برداشت کړې او دې مور او پلار چې کوم تکلیف برداشت کړی دی دواړو منځ کې غټ فرق دی وایي څنګه فرق دی خو زه هم په هغه په اوږه باندې ګرځولی یم زه اوس په اوږه باندې ګرځوم هغه وایي نه فرق دا دی چې کله ته ماشوم وي او دې مور او پلار په اوږه باندې په غېږ کې ګرځولي نو دې مور او پلار دا ارمان کوو چې کله به داسې یو وخت راشي چې زما د بچي خپې مضبوطې شي په خپلو خپو باندې روان شي او چې ته خپل مور او پلار په اوږو باندې ګرځې نو ستا په زړه دا ارمان دی چې کله به هغه وخت راشي چې زما مور او پلار مړه شي زما د اوږتې خالي شي دوړ منځ کې فرق شته او که نشته دی حضرتو د مور او پلار حق نه پوره کېږي
نه پوره کیږي صرف دومره ده چې همت پکو کوشش پکو چې د مور او پلار دعاګانې واخلو او دا دعاګانې په دې باندې حضراتو بازار ته لاړې نور څه راوړي سامان سودا راوړي مړې 2 کیلې ورسره راوړي خپلې مور دپاره ته ګوره څومره دعاګانې تا لپاره کوي یا که دغه نه مثلا ماښام ټیم کې وده کېږي نو مور خواله ورشي ورته ووایي ابۍ یا پلار ته وایي بابا څنګه ښی بس دا ورته ووایه ابوی بچیا ښیمه او بس دعاګانې به ته څه کړي شروع به کړي ستاسو خو مشاهده به دې باندې نه به شي پته نه لګي چې دا به زما مخې ته راځي موږ چې کله راشو کله داسې مو شي ښه ناوخته راشم مثلا د دغه نه مسجد نه مور وده شوي وي نو دا خو هم وي مثلا دغه خو بهرحال هسې ورته خپل ټوخی وکړم او ځان هغه کړم نو هغه را بیدار شي مقصد مې پکې څه وي چې صرف دعا وکړي نو هغه به یې چې کومه څه دغه شي نو زه ورته وینم که ابۍ تکلیف خو نشته بس به څه دعاګانې شروع کړي نو دا د دعاګانو یو فکري د مړه بس چې کومه څه دا بنده ده پسې نه شي او دا قدر ستاسو سره اوس نشته خو دا به هله پیدا شي چې کله دا نه لکه مثلا د چا پلار مړي نو هغه ته دې خبرې احساس چې کاش ما د دې خپل پلار قدر کولی او دا ما ته څه ژوندی وي او د چا مور مړی هغه د مور څه کوي ارمان کوي دا 2 نعمتونه دي چې یو ختم شي جو بل به څه کوي خلک ارمان کوي او چې دواړه لاړ شي بیا د دواړو خلک ارمان کوي قانون دا دی هر نعمت چې کله انسان سره یې که نه د هغې قدر نه خو چې کله ختم شي نو بیا قدر څه شي پیدا شي هسې یو بل روایت کې راځي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته خبره وکړله ورته وایي ما حق الوالدین علی ولدهما یا رسول الله د مور او پلار په دې بچو باندې څه حق دی چې هغه حقونه موږ څه کړو شروع کړو ګوره نبی علیه السلام هغه ته ډېرې خبرې نه کوي چې مثلا چې کله د شپې راپاڅي نو بس چې کومه سي اوبه وتږده دغه رنګې چې کومه سي اوبه غواړي اوبه وله ورکوه یا مثلا چې کومه سي چاپي وله کو دا خبرې ورته نه کوي لنډ جواب یې وله ورکو څه ورته وایي هما جنتک و نارک څه جواب ورته ورکوي وایي د مور او پلار ستا جنت هم دی جهنم هم دی ډېرې خبرې جواب نه کوي څه مطلب بس که د مور او پلار خدمت دې وکړو جنت دی او که د مور او پلار خدمت دې ونه کړو نو جهنم دی نو په لنډو باندې خبره خلاصه کړه ډېر تفصیل یې ورته ونه کړو نو حضرات د دې پکې څه دی جنت میلاویږي او بیا به دې لکه بعضې ګناه انسان وکړي که نه د هغې الله رب عزت سزا ورکوي یا یې نه ورکوي معافي کړي اخرت ته یې وساتي که نه خو د دې مور او پلار د دې سره د بد کردار د هغې سره بد سلوکۍ د سزا دا اکثر په دنیا کې میلاویږي لکه هسې به دې باندې یو واقع ته ذکر کومه یو ډاکټر یو واقع لیکل د خپل یو ملګري هسې دا ذهن کې کښېنو ښه هغه وایي یو ځل زه په دغه کې وم هسپتال کې وم وایي ما ته پلار وویل دې خبر ته م سوچ دی که نشته دی وایي ما ته پلار وویل چې بچیا زما نن یو ملګري مور بیماره ده هغه دغه ته دروړي هسپتال ته خیال یې وساته جو ما پلار مولا و جو ما سره د دې خبرې قبل چې زما د مولا دغه چې کومه سړی ملګری دی جو لحاظه ښه ده وایي بهرحال چې کله هغه بیمار راوړی مطلب اور یې راوړی نو هغه سړی هغه حالت دا و چې کم واټ کې دا مور داخله و نو مور ته ډېر تکلیف و دا بچه بس د ځان نه خلاصوي د وجې نه چې کوم نه مور راوړل هسپتال ته نور خواله به نه ورځي وایي ما د حالت کتل دا ډاکټر په خپل حالت چې دا سړی خو د دې مور نه بیخي غافله دی بس دومره چغې وایي دا بچی مور خواله نه ورځي وایي دا خبره مې ذهن کې کرل ریبل کول چې دا سړی خو ډېر پیکه سړی نه دی چې مور او پلار خیال نه ساتي وایي مې دا هم په ذهن کې ما ته خو پلار بیان کړې وه چې سزا ګورې د مور او پلار چې دی نو په دنیا کې میلاویږي وایي دا کرل ریبل مې کوي چې کله به داسې وخت راځي چې دې سړي نه به دا بدله اخیستلی وایي 30 کاله وشو په دې کې 30 کاله بعد وایي زه په خپل ځګي باندې ناست یم منصب باندې ډاکټرۍ باندې دا سړی بیمار شو دا کم چې مخکې مور راوړې وه 30 کاله بعد وایي دا سړی په خپله ضعیفه شو بیمار شو کمزوری شو راغی وایي چې کله راغی نو وایي ما خو هغه دوستانه ملګرتیا و ویل ما دې تپوس وکړو هغه پخواني نقشه زما په ذهن کې وه وایي ما دې تپوس وکړو چې حالت دې څنګه دي ښه یې ټیک ټاک ویل ما ته ویل چې حالت مې ډېر بدتر دی څه چل دی د مانې ولې ویل ما ته ویل چې زما 3 نونه دي نور بچي مې نشته دی او زه په کور کې بیمار پروت یم او دا نونه ما ته سر نه راښکاره کوي چې یار راپاڅېږي چې کم از کم زموږ د پلار بیمار دی موږ څه وکړو لږ خیال وساتو ویل ما په دې خپل زړه کې وویلو چې ولې هغه وخت تېر شو چې مور دې په دې واټ کې پرته وه او ته دې څه وي غافله پروت دی بهر سر دې ورته نه راښکاره کوو د ځان چې کومه د بدو خبرو نه ساتل د وجې نه دې هسپتال ته راوړې وه
دا مې خپل زړه کې ویل، خو بهرحال بیا مې ویل چې ورېږه مړه دا خو لږه سزا ده، الله ربالعزت دې سزا څنګه ډېره ورکړي. وایي بیا داسې وخت راغی چې یو ځل په کور کې پروت دی، یوازې پروت دی، ځکه نونې خو ترې واده شوي دي، دا یوازې به د کور کې پروت دی. زه خواله رالم، ډېر بد حالت کې دی او دارنګې تکلیف دی ورته، هېڅوک یې خواته نشته، ځکه د خفګان ځای خو بچي خواله نه راځي، نونې خواله نه راځي. ویل بیا ورته ما وویل چې څه حالت دی؟ ما ته ویل چې ډېر بد حالت مې دی، څوک مې نشته دی، نه د میتیازو ته به وتلی، بس په دې ځای کې هر څه زما نه څه کېږي، ښکته بهیږي. ما ویل چې ته ورېږې به دې خو نه دی، ځکه چې ګورو څه مخې ته راځي نورو. هغه مخکینۍ نقشه مې په ذهن کې چې مور قدر یې نه و کړی. وایي بیا لږ وخت وشو، ایست هغه سړی مړ شو. څنګه مړ شولو؟ په هغه کمره کې یوازې مړ شو او ډېر بد حالت کې مړ شو، ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله ځنکدن ګوره ډېر سخت دی. نو هغه ځنکدن سختې حالاتو کې د سړي نه روح ووتلو او څوک ورسره نه و چې سترګې وله پټې کړې وې، خولې وله سمه کړې وې او زنې وله تړلې وې. کله خبر شو چې کله خلک ډېر وخت وشو، هر سړی بیا خبرېږي، جو بس وایي بیا خبر شولو. ویل ما وویلو چې تا د مور قدر نه کوو، ځکه درته دا سزا څه شوله په دنیا کې هغه دې میلاوه شوله. او هغه وایي ما ورته خیلو 30 کاله بعد چې کوم دی سړي باندې حالت څه شولو راللو. حضرات وایي یو خبره کوم، زمونږ او ستاسو په ذهن کې دا مړه زه خو قوت والا یم، طاقت والا یم، ما باندې هم داسې وخت راځي چې زما دا بابا څنګه پروت دی داسې به زه هم څملیږم، دا ذهن ته زما افسانه نه راځي، ځکه ما ورته خپل طاقت او قوت وینو. خو نه، دا قوت او طاقت ټول عمر نه وي، ښه دا لږ وخت وي. بیا چې کوم چې دغه شان بوډاوالی موږ او تاسو باندې څه کي راځي، نو هغه شان حالت به راځي. خلک هم وایي که نه وایي چې څه کوي نو هغه بری وي، څه دي کرلي هغه بری وي. که نن دې د مور قدر وکړو، د پلار قدر دې وکړو، الله به لسې بچي درکړي چې قدر به دې کوي. د دې علماو نه اور وسې کتابونو کې خو دا واقع نه لیکي، دا مخکیني واقع اکثر به د کتابونو کې شته، خو یوه واقع بله ده. هغه وایي یو کس و د دې مور او پلار د قدر نه کول او د هغې د دې سزا په دنیا کې میلاوېدلو. وایي مور او دا پلار یو ځل و، نو وایي دا چې کوم څه یې راغستی دی او یوه کنده د هغې ته ګزاري مړکۍ، نو چې ایسته دې څه شم خلاص شمه دي. وایي کله چې راغستې هغه کندې ته یې ورګزار کړو، کم ځای پورې چې هغه کړې وه. وایي بیا دا سړی په خپله بوډا شولو چې کوم سړي خپل پلار کندې ته ګزارلی، نو راښکلی راښکو یا بچي بیا، یعنې د دې سړي دا په خپل سړی اوس په خپله بوډا شولو او بچي غټ شوي دي، نو هغو باندې دا حالت رال، نو هغو دا بچی راغستی دی او دغه شان هغه ورکوي دا کم کار چې د خپل پلار سره کړی و. نو هغه ځګي ته یې ګزارو، چې کوم ځګي ته یې ګزارو نو د هغې نه لږ اخوا یو 2 قدمونه یې واغستل. نو وایي دې پلار یې دې بچو ته چې بچیان نور بیا اخوا مه وړئ، ظالمان به شئ. ویل هغه ورته ویل چې څنګه به ظالمان شو؟ ویل چې دې ځای پورې خو ما غلط کار کړی و، خپل پلار مې راوړی و، د دې ځګي مې ښکته ګزارلی، خو چې دې نه اخوا ما تاسو نور وړئ که نه، نو تاسو د دې نه اخوا زیاتي سزا ماله راکوئ. دا اوسه پورې سزا خو داسې چې دا ما ته د خپل پلار سزا میلاویږي، خو اخوا چې ما تاسو وړئ او تاسو ما سونګورې زیاتی یې راسه کوئ. نو حضراتو دا سزاګانې به په دنیا کې څه کېږي میلاویږي. بس یو حدیث ذکر کوم از به چې کوم څه ختمومه خبره. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راغی او تپوس یې وکړو، ورته وایي من احق بحسن صحابتي یا رسول الله، ای د الله رسوله په ښه سلوک سره څوک ډېر حقدار دی چې زه د هغه سره ښه سلوک کومه؟ نبی علیه السلام هغه له جواب کوي امکه، د خپلې مور سره ښه سلوک کوه. بیا ورته وایي یا رسول الله من احق بحسن صحابتي، ښه سلوک د چا سره وکړمه؟ نبی علیه السلام ورته بیا فرمایي امکه، د خپلې مور سره ښه سلوک کوه. بیا ورته وایي، بیا ورته نبی علیه السلام وایي امکه، د خپلې مور سره ښه سلوک کوه. چې کله بیا څلورم ځل تپوس وکړو نو بیا ورته نبی علیه السلام فرمایي ثم اباکه، پلار سم ښه سلوک کوه که نه، او بیا ورته وایي ثم ادناکه، لکه ښکته پسې زه دقه شان څومره رشته داري. بیا علما په دې کې ذکر کوي چې د دې مور د حق 3 ځل ذکر کو، او د هغې وجه هم دا ده ځکه چې مور کم تکالیف برداشت کوي، دا تکلیف برداشت کول دا د عقل نه اخوا خبرې دي. ګورئ لکه مثلا 9 میاشتې په ګېډه باندې ګرځول، دا د عقل نه اخوا خبرې دي. یو کتاب کې مې کتلو، هسې به دې پسې راپه یاد شوله چې دا تکلیف برداشت کول اکثر خلک چې کوم بد اخلاقي کوي، نو د مور و پلار دغې خبرو ته خیر نه چې مثلا داسې حالت هم وي. وایي د طالبانو دور کې مخکې چې کوم دغه دور و، هغه طالبانو دور چې و د افغانستانه، وایي په هغې کې یو زنانه راله او د خپل بچي شکایت یې هغه حاکمي وخت ته وکړو، خپل چې کوم
نو هغه بچی راوغوښتو چې ته د خپل مور پلار سره ولې ښه سلوک نه مور ستا په خلاف شکایت کوي یا بهرحاله خو چې کوم په خپل زور کې و نو دې حکیم وکته وایي دله دې سزا نه ورکوله یو کاڼی وکتو بس د دړۍ په مقدار کې او هغې وله په دې خېټه پسې وتړو او ورته ویل چې دا به ګورې نه لرې کې مضبوط یې پسې وتړو که وده کېږي هم به د صدقه وي که پاسي جومات ته ذکر سي دغه به ستا دغه دی او دی به نه کوي اخوا بخوا ورته نه ځي دا به نه لرې کې ما دپسې کسان هغه کړي دي یو بهرحال هغه سړی خو صحیح د ګرځو دړی دغه خو دومره نه وي خو چې ټول عمر شي نو ګرانې شي په خوب کې م شي څملي یو ډډه اوري بله ډډه هغه پسې ټېر تړلی شوې ده نو په چغو چغو یې جړل بیا چې د دې عذاب نه مې نورې سزاګار نه کوي خو دا سزا نه لرې کوي نو هغه ورته وایي چې ته نه همیشتې د مور په دقه ګېډه ګرځولې وي د مور ته به تکلیف نه و چې ته نن یوه چې کوم سې ګټه ده او دومره مقدار کې هم نه څومره مقدار کې چې ماشوم وي هغه مقدار کې ته مور ګرځولې دا تکلیف ستا په ذهن کې نشته دی او نن چې کوم وایي چې یاره ما څه کوي خلاص کوي دقه تکلیف چې کوم دا د یوه ګټه ته نشي برداشت کولی د دې نه زیات تکلیف ستا د مور ساسه برداشت کړی دی او یو ورځ دوه نه دی کړی مړه تا خو یو ورځ هم ټینګ نه شولې نه همیشتې ته په ګېډه باندې ګرځولی وي او په دې کې هم چې کومه ته څه کوي د مور هغه کوي وایي هغه به یې توبې ویستلې چې توبه ومانه مې توبه یې اوس مې معاف کوي د مور قدر به وکړو ما ته څه پته وه چې د مور به دومره احترام وي نو بهرحال یو ځل یې دغه دویم حق د دې وجې نه حضراتو چې مور او پلار د بچي سره نور هم ډېر تکلیف تېروي چې کله بچی پیدا شي د پیدا کېدو تکلیف و د هغې نه وروستو چې کومې د خپلې سینې هغه خواږه پی خوراک چې زنانه کوي نو داسې نه وایي چې زه خوراک ډېره وکړم چاقه شم چې زما په سینه کې پی پیدا شو دې بچي دی زه پی ورکړم د دې لپاره زنانه څه کوي خوراک کوي هغه چې کوم تعالی درکول او دریم دا و چې دا مور دومره تکلیف برداشت کوي چې کله شپه شي او د شپې بچی جاړي ټوله شپه د دې بچي څه څه دا روڼی ځکه نبي علیه السلام ورته فرمایي امکه او که ستاسو خیال د پلار یې څلورم مرتبه کې ذکر کړو د هغه چاته پته لګي چې چا بچي وي که نه چې د پلار څومره تکلیف برداشت کوي او د مور یې څومره برداشت کوي د شپې به چې کومه سې بچی جاړي پلار هم هغه کمره کې وي هغه کمره کې به مور هم وي دا مور به راپاڅېږي خپل بچی په لاس کې راوالي او صفا به یې کړي او دارنګې چې کومې په ښکل به یې کړي وبه یې تړي او بیا یې په قلاره وده کړي او بیا به چې کومې څه څملي او پلار څه بس په ډډه باندې واوړي او ورته وایي خوب دې راله څه کو خراب کو خو صرف لږ کفالت یې کړی دی او هغه کفالت په وجه باندې الله ربالعزت د پلار هم حق ذکر کړو نور زیات تکلیف څوک برداشت کوي مور برداشت کوي حضراتو نو خبر یم په دې پسې کوله حضراتو چې د دې مور او پلار قدر چې دا د خپلو بچو نه غواړئ نو دا قدر په کوم ځای کې میلاویږي دا په دې مدرسو کې میلاویږي که تا خپل بچې مدرسې ته راولېږو ته ګوره چې ستا قدر کوي او که نه کوي خو که مثلا مدرسې ته نه راولېږئ او د هغې په خلاف باندې بل ځای کې ته د خپل بچي تربیت کې نو مړه د مور او پلار قدر او بهتر کوم ځای کې نه زده کوې یا ستا بچی او بیا ستا څنګه قدر کوي قدر خو به دې کې میلاویږي حضراتو قرآن کې چې الله رب العزت حقوق ذکر کوي نو الله خپل حق ذکر کوي متصل په هغې پسې د مور او پلار حق ذکر کوي دا ولې ځکه ډېر حق والا دی حضراتو بس یو حدیث ذکر کوم بې خبره بس کوم یو روایت کې ذکر کوي مشهور دی فضایل اعمال کې د حدیث دی په فضایل رمضان کې اکثر دغه ذکر کړي فضایل اعمال والا نو هغه کې د حدیث دی ډېر نبی علیه السلام د خیرو متعلق په منبر باندې برخطو خیرې وکړلې امین امین نو بیا چې کله راکوز شو صحابه ورته تپوس کوي نو خو اوږد حدیث ته درې خبرې دي خو بیا ورته یو پکې دا خبره وکړله چې جبرایل راغلی و او ما ته ویل چې هغه څوک دې تباه شي هلاک دي شي چې هغه خپل مور او پلار په بوډاوالي کې ګیر کړل او د دومره خدمت د خپل مور او پلار ونه کو چې د هغه دعاګانو په وجه باندې خپل ځان جنت ته رسولی وی نو دا سړی دې څه شي هلاک شي ویل ما وویل چې هلاک دي شي امین دې څه کې تباه کړي حضراتو د آخرت د نجات ذریعه هم دقه د مور او پلار دعا ده په دنیا کې د ترقۍ ذریعه هم د مور او پلار دعا ده که د مور او پلار دعا هم واغستله حضراتو په دنیا کې هم الله رب عزت موږ او تاسو وځلی او د آخرت نجات خو دی الله رب عزت دې وکړي زموږ او ستاسو په زړونو کې د علماو قدر پیدا شي د مدارسو قدر پیدا شي د هغه خلکو قدر پیدا شي چې هغه خپلو بچو ته ستاسو بچو ته د مور او پلار قدر ورښیي ستاسو قدر ورته ورښیي الله رب عزت د عمل کول توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دعاګانې